مسله به په اطاعت باندې حل کیږي او اطاعت په محبت مرتب کیږي. بعض خلک د رسول الله د محبت خبرې معمولی ګڼي. زه دعوې سره ویم چې څومره د ایمان کلکو دومره به د محبت مضبوطي، او چې څومره د عشق کاملو دومره به د اطاعت کاملي. اطاعت د عشق نه بغیر نه راځي. او زه د امت مسلمه نه مایوس نیم، قسم په خدای د هر چرسی، د هر بنګي، د هر پوډري، د هر سودخور، د هر جوارګر داسې مسلمان نشته چې کلمه وي او د په زړه کې د الله او د رسول محبت نه یې هو نه سکي. ولې الله مونږ له خبر را کړی والذین آمنوا اشد حبا لله. هندوستان کې یو سردار یو نواب سره یو عالم خبرې کو. نواب مذهبي سړی و. وی مولانا ډېر وده شي پریشان یم. وی ولې؟ وی حدیث کې راځي چې زور ته در سره محبوب نیم، ایمان نیمګړی دی. ما ته پیغمبر د مور پلار نه زیات محبوب نه دی. منافقت څه لګوم؟ بھائی ما وختي د بابا بیان کې سوچ کولو، دا اکابر چې بیان شروع کوي داسې د سپرلی بارانی لګ لګ مدم 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 مدم، بیا یو حالت ته چې ورسی سړی وایي چې نورې موږت کړی. اهل دل خلکو سره کینې چې د چا زړه د الله محبت دڼي وړي کړي. اهل دل خلکو سره کینې چې چا خپل په لا اله منزل. بیا خپل کیفیت وګوره. هغه خو اهل دل خلکو، هغه تیسو نه وي، پتوی پې ونه لګوله. لږ ساعت پسې خبرو کې د نبی علیہ السلام تذکره شروع. تذکره چې شروع که د نواب دا حالت و طبع چې مار ته بیم شروع شي. د منځ کې اکدم یو هو د نواب صاحب یو کیسه را یاده شوه، د هغه پلار یاد کړ. دی وخت په غصه کې وایي مولانا پرېږده زما پلار د سر وخوري. د نبی علیہ السلام دا خبره سر ته ورسوه. هغه وایي دا مې ورته ثابتوله چې ستا زړه کې د محمد محبت شته، خدا سروټ کې تازه کول غواړي. بھائی علم الدین د کم پیر صاحب نه بیعت کړو؟ علم الدین ته کوم مدرسه کې پګړې په سر کړو؟ علم الدین خو یو زمیندار نوجوان دی، سار پټی ته روان دی، گیا روړي لار کې تولا شاه بخاری بیان کې هغې ته ودرېد. خلکو نه تپوس کې ان مولانا کو کیا ہو گیا ہے؟ دیو جنا علماء عوام جسمونه دي، علماء زړونه دي. کم زړه کې چې حرکت نی، کم زړه کې گرمایش نی، هغه جسم باندې پالج اٹیک کوي. اهل دل خلکو علماء چې دا د انسانی اجسامو زړونو حرکت پرېښود. سن 1997 کې زه روس کې ګرځېدم، تاسې بچي راته قسم پر رب ناستو، ما محسوسوله چې د دې په روس کې هیڅ ارمان نشته، خدا یو ارمان چې چرته قاري وي او موږ ته قرآن خولې. او داسې په جړام پرېښي وو. کله چې قرآن او مونځ ورته خولو نو داسې به محسوسوله لکه څنګه چې مرغې جالې ته بچو له دانې روړو دا خولې ورته وازې نیول. یو نو ماشوم بچي داسې مات کموډ و هغې کې خپه ونښته، او چې زور یې ورکړه پوندې وشلېده. ډاکټر طارق صاحب وله ډېرې پټۍ مټۍ ولګولې خو وینه نه ودرېده. هغه وایي دا د ګنډول نه بغیر نه کي. خپه مو له کلکه وتړله. ما ورته بچې کور ته ده، قسم پر وینئ زه مونځ زده کوم، زه قرآن زده کوم. نقل و حرکت د زړه ودرېد، بدن به مفلوجي. نن ټول تاجران مفلوج دي، زمیندار مفلوج دی. نه د تاجر مخې ته مذهب شته، نه زمیندار مخې ته مذهب شته. مذهب د ټول تس نشي خو چې زما دکان خراب دی. په خپل یو لیش ځمکه ځان وژني، مذهب له وټم نه ورګي.
دې ځای ته امت ولې رارسېد؟ دې کې د امت دونه قصور نشته. د امت چې کم دل او زړه هغه حرکت پرېښود، هغه کې دننه ګرمایش نشته. د امت د هدایت درد نشته. مولا قاسم نانوتوي ته چاوی بیان وکوي، بیان د شاه اسماعیل کارو چې د امت د هدایت دومرم د امت د هدایت دپاره بېچین نی لکه څومره چې د چا خېټه خرابه شي او دی د لیټرین په تلاش کی. د ده د بیان نه به څه خیر خور شي. عطاالله شاه بخاري بیان کوي، دا نوجوان دی، څنګه درته مخکې ما ووي خانقاه نه نه راغلی، مدرسې نه نه راغلی، پټي ته روان دی، کیدای شي سهار لمونځ یې هم نه کړی. یو کس نے تپوس کی چې بھئی مولا کو کیا ہو گیا ہے؟ یو ہندو کتاب لیکلی د پیغمبر شان کې توهین کړی. دلته مخکې یو سیاسي ډاکټر څه بیان ورکړو چې توهین باره کې قرآن کې دپه نشته. ما یې خوله سمه خوځوه، قسم په خدای امتي دپو ته نه ګوري، یخ بدي کی تو پاگلې دی. بیا دې ته نه ګوري چې قرآن نه تپوس وکړم چې ما ته قرآن څه وایي. اول به تا سړی نو بیا به خدای سره خبرې. دا داسې لیونو په زنګ باغ کې ګرځي. او مې تا د علم الدین تاریخ نه کتلی. هغه ورته وي نو دې څه ویل غواړي؟ یو مجلس ته راغلی او ستا مخې ته څه تقاضي ني د امت. دی یو تقاضک دی چې دا یې څوک شته چې په دې هندو خودکش حمله وکړي، ځان قبر ته ورسوي، هندوم ځان سره قبر ته جهنم ته ورسوي او دنیا ته ثابت کی او دا عاشقان په ځمکه د محمد علیه السلام د چا کارنامه ده؟ دا د قرآن عظیم کارنامه. چې قرآن موجودی د الله بندگان بمی، د محمد علیه السلام عاشقان بمی. اوږده قصه نه کوم، تاسو اورېدلې ده ځکه وخت مختصر دی. او هندوی مړ که خودکش وی دی ته چې بس په داس ځای کې په حمله کې چې د مرګ نه علاوه بله لار نشته. ونیولی شو، تاڼې ته لاړ، جیل ته لاړ، تاریخونه یې شروع. علما غیوري خپل رفقا لار کې نه پرېږدي. دنیاوي سیاسیانو ستاسو عزتونو سره هم لوبې کړې، ستاسو وقارونه هم خرڅ کړو، ستاسو چین او سکون هم ختم کړ او خپل بچی په بهر ملکونو کې په راحت او آرام کې لیدل غواړي. عطاالله شاه بخاري بے قرار دی چې سړی رانه پانسی نشي. انګلستان نه ورپسې محمد علي جناح راوست. او وخت کې وکالت کې ډېر مشهور و. داسې کینو چلې ورته خولو چې ستا د بچ کېدو یو لار شته، بیان بدل کا او وایه چې کوم وخت ما دی و پچاړه دغه وخت زما دماغو کار نه کړی، زما کې دماغي کمزوري ده، مونږ به ډاکټر ته حواله کو، ډاکټر له به خامخا سور کو، ابولی کی چې پاگل لے په دې خلاصېدې شي بله لار نشته. هغه نوجوان ورته داسې وکتل، وی محمد علی جناح تم مجھے پانسی سے ڈراتا ہے، اللہ کی قسم جب بھی میں رات کو سو جاتا ہوں اللہ کے نبی میرے پاس آ کر صبح تک میرے پاس بس بستر پہ ہوتے ہیں اور صبح جاتے جاتے یہ پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں کہ علم الدین کب آؤ گے، ہم تو انتظار کرتے کرتے تک گئے. د قرآن عظیم نه زیات وفادار نشته، د محمد رسول الله نه زیات وفادار نشته. دا تاسو نن چا لړ ورکو، چالم ځان ورک په لار کې بم په الله قسم پرېږدي. قرآن دې نه پرېږدي چې پې بخلې نه. محمد علیه السلام جنت ته نه ځي چې تر څو پورې خپل هر امتی زناکار ولې نه دی جنت ته نه بوته. دې مطلب دا چې زناکارو حوصلې دې اوچتې شي.
خدا مطلب دی چې مایوسی به هم نه کوئ مونږ سره عظیم دولت دی لا اله الا الله محمد رسول نو مارس کولو الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم ولې دا پیغمبر چې راته مؤمنانو کې راغلو او کافرو کې راغلو و اذ بعث فیهم په دې مؤمنانو کې مې رسول الله لېږو ځکه رسول مونږ د پاره نعمت شو ابو جهل د پاره نه دی د بلال د پاره دی چا چې په ایمان راوړه د هغه د پاره یو نعمت بیا تاسو هغه مؤمنان یې هر چا د محمد علیه السلام د دیدار شوق کې مړ شوی دی او محمد علیه السلام د دې زمانې د کلمې والو په دیدار کې دنیا نه ته یو قبرستان کې ملګرو ته ولاړې دعا کوي چې تاسو ملګرو لاړې زم در پسې در روان یم خو ارمان چې ما خپل اغرونه ولیدې چې زه به نیم لیدلی او په ما به ایمان لري وایي الله پاک دې مونږ او تاسو له صحیح سمجھ راکړي قرآن سره تعلق مسجد سره تعلق دا بنیادی ذرایع دي د حفاظت کنی دنیا خو لاړو خودکشو ته ورسولو سیرا کې پرې نه ښودل او آخري خبر عرض کوم چې د هیچ چا په مزاج